السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې درله هرکلی وایم. تاسو له په سکرین باندې دا تصویر ښکاري، دا یو بارسینګه ده چې دا د غرونو منځ کې ګیره شوې وه او ډېر په سختۍ مرګ ورله راغلی دی. ډېر په سختۍ دی له خپل مرګ ښکارېدو چې ما له مرګ را روان دی. دی به چغې څومره ډېرې والي، دی به فریادونه څومره ډېر کړي، دی به د خدای پاک نه مدد څومره ډېر غوښتي، خو داسې ځای کې الله پاک ګیره کړې ده. د داسې مرګ نه د خدای پاک هر مؤمن، مسلمان، هر انسان بلکې هر ځناور ته وساتي، بلکې یو میږي ته دې هم الله پاک داسې مرګ نه ورکوي دا څنګه مرګ چې دی بارسینګې له خدای پاک ورکړی دی. لکه دې نه به دا به تږې شوي اوږې شوي به یا دې انرژي به ختمه شوي، دا به اخر بیا مړه شوي، ډېر دغه نه به مړه شوي او چې کله مړه شوي هغې نه پس به بیا چینجو خوړلي او دغه هډوکي یې پاتې چې تاسو له په سکرین باندې ښکاري. نو داسې مرګ نه دی الله پاک هر مؤمن، هر مسلمان، هر ځناور، هر انسان، هر پرنده، حتی چې یو میږی دی الله پاک هم د داسې مرګ نه وساتي یار. او دعا کوئ چې الله پاک موږ له مرګ راکړي او د ایمان سره مرګ راکړي، داسې مرګ نه چې موږ بې ایمانه د دې دنیا نه رخصت شو. او الله پاک دې زموږ زندګي داسې جوړه کړي چې کومه زندګي الله پاک خوښېدونکې زندګي وي، هغه زندګي دې الله پاک موږ له راکړي، موږ له دې داسې اعمال راکړي چې کوم اعمال د الله پاک پسندیده اعمال دي. نو دا ویډیو چې دا تصویر چې کله ما وکتو ډېر افسوس راغو یار، او همدا مې ډایرکټ ذهن ته راغی چې دې نه به سا څنګه وتي. ډیر زیات د افسوس خبره ده یار، خو بیا هم الله پاک ډیر غفور رحیم دی او ډیر قادر دی په هر څه باندې د الله پاک پکړ دی، په هر څه باندې د الله پاک هوړ دی. نو دا ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، کمنټ کړئ، موږ سره خپله رایه ضرور پیش کړئ. جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.